أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والأرض أعدت للذين آمنوا بالله ورسله ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. صدق الله العظيم. آیت نمبر 21 مجھے تلاوت کر. په دې آیت کریمه چې الله تعالی خلقو ته د نیکو کارو د الله تعالی مغفرت حاصلولو تلقین کوي. الله تعالی فرمایي سابقو الی مغفرت من ربکم. سابقو معنا دا ده چې تاسې یو تر بله جانونه مخکې کو دې کوشش وکړو چې زه د الله تعالی مغفرت ډېر حقداری سم، زه د الله تعالی جنت ول ډېر حقداری سم چې لا بل نه مخته سم. پته ولګېدله چې په دیني امورو چې یوه بل نه مخکې کېدل دا شرعاً جایز ده، ټیک کار ده. یعنی چې فلانی درې جمع کوي په تکبیر اولا سره زه به پنځه کوم، چې فلانی 2 رکعاته نفل کوي زه به 10 رکعاته نفل کوم. خو هغه یو مولانا صاحب ورته ویله که نه چې 2 قسمه منډې دي، ترپونه دي. یو دا ده چې د خلک ورزش پاره کوي، ورزش پاره دی چې د هر سړي خپل مزاج دا چوک غلا غلا جي، چوک تیز تیز جي. که یو په بل باندې مخچې سي داسې نه وایي چې ولې باندې مخچې سي. ایو هغه طرف ته چې کرکټ والے رنز جوړونې پاره کوي، یوه رنز جایي خدای لږ کې بیا ورو پرېږي. نو دین چې به طرف کوي کرکټ پیچ غوندې، دنیا چې به طرف کوي ورزش والے طرف غوندې. خو افسوس دا چې موږ سره الټه کړي دي. موږ دنیا چې های هوی لګولې دي. اگر که د حلال رزق ګټل شرعاً د پذیرایی کوي، د تعریف کوي، خو چې یو تی د مال سره محبت پیدا سي بیا دا نه چې ته به خالي زکات نه ورکوي، د حلال و حرامو تمیز به دې بیا ورکسي. الله تعالی فرمایي سابقو، گویا کې یوه مقابله ده چې خلق الله تعالی مغفرت جنت طرف ته ورپریږي. الله تعالی فرمایي سابقو، له نورو خلکو نه جانونه ورمخکې کو. چیشتیا ورمخکې کو؟ مغفرت من ربکم. مغفرت معنا مخکې ما بار بار ته کړې ده چې یو شی پټ کې، معنا ده چې د موږ کوم ګناهونه دي چې الله تعالی یې پټ کړي. خپل رب مغفرت ته تاسې ورطرف کو. و جنتین، باغو ته، جنتو ته. چرنګې؟ عرضها چې د ایغه ستروالی که عرض السماء والارض، د مځکې او د اسمان ستروالی وره ده. د جنت ستروالی خو دلته بیان سو که عرض السماء والارض، لکه اسمانونه مځکې چوره وسي دي دوره جنت وسي ده. په سوره آل عمران چې آیت نمبر 133 چې الله تعالی فرمایي عرضها السماوات والارض، هلته دغسې الفاظ راغلي دي. موجوده دور پورې جدید ساینس هم د مځکې ستروالی یا د اسمان ستروالی پته نه ولګوله. دوره معلومات ورته وصلل چې په دې کائنات چې د کومه دنیا موږ ته ښکاري، په دې چې په عربانو کهکشاګانې دي، د هرې کهکشا ستروالی تر بلې کهکشا نه، یعنې یوې او بلې منځ فاصله په کروڑونو د نوري سال ور برابره ده. نوري سال لایټ چې جوړه سپیډ لګي.
چې د تاسې موږ کوم لمر او ژمکۍ داسې بې شماره نظامونه په دغه کهکشاګانو چې موجود دي. والله علم جنت په چورس تري الله تعالی ته په پته کتاب لیکلی دی یو ځای چې کېدای سي چې قیامت نه بعد اولنای میلمستوب الله تعالی خلقو ته په دغه دنیا باندې ورکوي دلته بیا جنت پره دو تا اسمان دروازې خلاصې سي لکه سوره اعراف چې یو ځای راځي ان الذين كذبوا بآياتنا خلق چې د الله تعالی آیتونه درواغ ګڼي درواغ دوه معنا یو چې منی نه ایوه چې منی خو دغسې کوونه واستکبروا عنها ایغه تکبر کوي الله تعالی فرمایي لا تفتح لهم ابواب السماء اسمان دروازې به دو پر نسی خلاصولی منه چه شای جنتو ته دغه خلکو ولتګ نسته ده اوس دا جنتونه چا دپاره دي الله تعالی فرمایي اعدت دا تیار کړلي سلي دي للذین آمنو هغه خلکو دپاره چې ایمان راوړایي په الله تعالی او په رسوله په ټولو پیغمبرانو باندې اعدت معنا چې یو شای یو خاص مقصد دپاره تیار سلای دې ته اعدت وایي اوس دا موږ موبایلو چې ګورو دغسې مشاهده مو دا بازي چوره کښلې کمرې جوړې کړي چې الله تعالی قرآن مجید چې ذکر کوي چې دا تیار کړلي سلي دي چې به څرنګه تیارولي ایمان ضروری ده په الله تعالی باندې په رسول باندې صرف ایمان نه الله تعالی چې وایي د پیغمبر چې وایي قانون فالو کول ضروری دي ذالک فضل الله دا جنت ته تک دا مغفرت حاصل اول دای دی الله تعالی فضل دا یؤتیه من یشاء چې چاته د خوښۍ ورکوي بیا والله ذو الفضل العظیم ترجمه مو یو دی مخ چې کړې وه یؤتیه من یشاء چې د سړي خو خپله خوښوي که نه چې د الله تعالی فضل دې ماته حاصل سي والله ذو الفضل العظیم او الله تعالی لوی فضل والده دلته یو حدیث بیانو بخاری شریف چې آدا چې پیغمبر علیه السلام فرمایل لن يدخل احدا عمله الجنه چې هرگز به د یو سړي عمل دلره جنت ته داخل نکي و یو صحابي ډېر همت وکړ پته یې ونه وکړله ولا انت یا رسول الله او ای د الله رسوله ته معنی د تا چې کوم عمل دا به د جنت ته داخل نکي وی پیغمبر علیه السلام فرمای لا نه ولا انا اذان الا ان يتغمدني الله بفضل ورحمه خوک الله تعالی وی خوک الله تعالی په خپل کرم او پر رحمت چادر چې ز پټ کړه بیا به داخل سه بیا د نیک عمل چیشته پاره دي د مرتبو دي پاره دي مرتبه به دي بیا دوره ای چې چوره دي نیک اعمال کړي دو قسمه نیک اعمال دي یو ته تسبیحات وایي ایو ته استغفار وایي نو تسبیحات کوم دي سبحان الله الحمدلله الله اکبر د یو مثال زه درکوم استغفار د خپل ګناهو معافي د یو مثال دا ده که یوه کپړه چیرن اصله یوه کپړه د چیرن اصله اوس په دې مینجل ضروري که دې باندې به خوشبویي لګول ضروري خو اول خو مینجل ضروري دي که نه نو د استغفار داسې ده لکه ایریل صرف باندې ومینځي بیا چې استغفار ووایې او تل ګناهونه پاک سي بیا سبحان الله الحمدلله مطلب دا اول خو به جان صفا کې افسوس دا ده ډېر په افسوس سره دا خبر کوو یې تاسو جای موږ نه موبایل ونیوی ډېر داسې خلک چې ذکرونه بیا کول موبایل باندې اخته سره
نه باقاعدګي سره یو تعداد دې سړی جان سره خوښ کړي چې دوره به استغفار وایي، دوره به درود شریف وایي او دوره به زه سبحان الله وایم. بیا به انشاءالله ته خپلې زندګي په برکاتو باندې پوه سې. الله تعالی فرمایي چې الله تعالی ذوالفضل العظیم ده. فضل چشتن ده. فضل چیشته وایي چې الله تعالی لوري نه هیڅ حق دې نه کېږي، الله تعالی تا ته انعام درکړي، دې ته فضل وایي. لکه اعمالو باندې خو که جنت څه بیا خو یې موږ ته لاس پښې سترګې راکړي دي، خو په دغه خو مو کړي دي اعمال، بیا به هغه ولې حسابونه چوک ورکوي. نو ځکه وایي فضل الله، دا یې دا الله تعالی یو فضل. جنت تذکره چې قرآن پاک چې چیرته کېږي اکثر هلته بیا فضل واللفظ راځي، چې په ذهن چې د دا خبر پرته وي داسې نه چې جان ته غره سي چې کنې زه خو بیا داسې نیک یم. نه په خپل جي باندې ده، نو فضل بیا الله تعالی بل غواړي. فضل معنا پښتو چې دوره ډېر اعمال مو نه دي خو غواړو جنت الفردوس، ولې چې خدای ته فضل وکړي. امین. الحمدلله رب العالمین. یا الله چې د کومه ترجمه تفسیر مو قبول منظور کړي، کمی بیشي یا الله ته معاف کړي. یا الله چې د کوم اخرنی آیات ذوالفضل العظیم ترجمه وکړله دې موږ ټول اورېدونکي نارینه زنانه یا الله مصداق مو وګرځوي. یا الله خپل فضل و کرم رحم مطابق موږ سره معامله وکړي. ټولو بیمارانو ته یا الله شفای کامله عاجله مستمره لپاره د نیک عمل نصیب کړي. بے گناہ قیدیان یا الله قید چې دي ته آزاد کړي، ګناهګار دي یا الله توبې توفیق نصیب کړي. یا الله لانجو کشالونه مو وساتئ. ټولو مسافرو ته یا الله خیر کړي. چا باندې قرضې دي یا الله د قرضو پرې کولو اسباب ته ورته برابر کړي. اخیره خاتمه په ایمان کې وصلی الله